نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان المبارك د برکتونو د میاشت دی. الله جل مجلوه په موږ او په تاسو باندې او د تمام عالم په مسلمانانو باندې د ډېرې زمانې پورې او د ډېرې مودې پورې بار بار زموږ او ستاسو د عافیت او د صحت سره به موږ په تاسو باندې دي الله پاک راولي. په دې مبارکه میاشت کې الله جل مجلوه خپل هر مسلمان بنده ته په کوم وخت کې په کوم شکل او په کوم مقدار کې د کوم عبادتونو د ادا کولو توفیق ورکوه. الله دې زمونږ دا تمام عبادات په خپل فضل سره قبولم کی او الله جل مجلوه دې د قیامت د ورځې پورې زمونږ او ستاسو د دغه عباداتو حفاظت هم وکړي. کم گناهونه نا الله جل جلاله نا احکامو کمینا فرمانی او دا الله جل جلاله لنعمتونو کمینا قدره او نا شکرین زمون شوی دی. الله دې دا ټول راته په خپل فضل سره معاف کړي. څومره مسلمانان په دې مبارکه میاشت کې وفات شول
الله جل مجلوه دی دا هغه تمام مسلمانانو بخنا او دا هغه مغفرت دی الله نصیب کی. مونږ او تاسو الله جل جلاله رحم و کرم او دا الله په فضل سره هغه مبارک میاش کې کوم اعمال کړی دي الله جل جلاله دې زمون دغه اعمالو پورا اجرونه او ثوابونه زمون والدینو ته استادانو ته ورونو خويندو دوستانو خپلوانو ته او تمام امت مسلمه مړو مسلمانانو ته نصیب کی. زمان او مکان دا الله جل جلاله یو قانون دی دا الله پاک یو طریقه دا الله یو سنت دی چې بعضی مکان بعضی سیتا الله پاک یو داسی عزت ورکی یو داسی برکت ورکی او الله جل جلاله اغیتا اغی داسی اثر کی دی چې دا هغه اثر د وجنه مسلمان بنده چې د غزې ته وردن نشي نو د هغه د زړه کیفیت بدل شي. او د الله جل جلاله د طرفه بیا په دغه مکان کې د دغه مسلمان بنده د عبادت مقام او مرتبه هم اوچته شي. عبادت خو به هر ځای کې عبادت دی خوند کوي مزه کوي لیکن په حرم شریف کې د عبادت چې کوم خوند دی نه هغه بیا نورو ځایونو کې نه. او حرم شریف ته چې یو مسلمان اردن نشي او په هغې کې یو مسلمان عبادت کوي تلاوت کوي ذکر کوي نو د هغې چې کوم خوند او مزه او اثري هغه په عامو جماعتونو او عامو ځایونو کې نه ولې چې دغه ځای د الله پاک عزت ورکړی دی. او د دې ځای د اثر دی چې بیا مسلمان صبرېږي نه زړه یې نه صبرېږي یا به تلاوت کوي یا به الله یادوي یا به درود وایي یا به طواف کوي په څه ناڅه عبادت کې به دې مشغوله او عبادت کې به خضوع هم وي خشوع هم وي او هغه کې به خپل خونه او مزمي او دغه مسلمان په دې جماعت کې مونځ کوي او په حرم کې مونځ کوي نو الله جل جلاله د دغه یو مسلمان د حرم د مانځه قدر او قیمت د دنیا د نور مساجدو د منځونو ډیر زیات دی. مسلمان بنده ته الله وی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو
ان الله وملائكته يصلون على النبي. الله او دا الله فرشتي خپل نبی باندې درود وای، نو تاسو ته هم دا حکم دی صلو علیه وسلموا تسلیما. نو هر مسلمان په خپل کور کې، په دکان کې، په موټر کې او د خپل محلي او د وطن په جماعت کې هم د الله په پیغمبر باندې درود وای او الله به خوشحالي او هغه کې خپل خپل او مزي. لیکن بیا په مسجد نبوي کې چې یو مسلمان ناس دي او دې د الله په پیغمبر باندې درود وای، هغه کې یو بیل خوان او بیل مزي. او بیا چې کله مسلمان په باب السلام را ننوزي او را رواني او د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی روزه ته ور مخامخ شي او ور باندې سلام وي، هغه کې بیا ځان له خود او مزي. دغه زینه دی درود وي، فرشته ورسي چې ستا فلانی امتی پتا باندې درود وي، د الله پیغمبر خوشاله شي او مخامخ به مخامخ شي، ور مخامخ شوي او دا الله د پیغمبر پر روزه دی سلام وي، دا الله پیغمبر د په خپل جواب ورکړي. څومره فرق دی؟ اذان مونږ تاسو ټول مسلمانان اورو او سنت طریقه هم ده چې اذان دی په کوم ځای کې اورید، نو مؤذن چې کوم کلمات وایي هغه کلمات به تم وایي. نو چې کله مؤذن وایي اشهد ان محمد رسول الله، اشهد زه ګواهي ورکوم د دې خبرې ان محمدن چې یقینا محمد رسول الله دا الله رسول دی. نو دا جواب په دې جماعت کې د اذان جواب خون کوي او د دکان نیم چې جواب ورکړي، کله کور جواب ورکړي، او چې بیا یو مسلمان په مسجد نبوي کې ناس دي او د الله د پیغمبر پر روزه باندې دا هغه نظری او مؤذن اذان شروع کی او دا جمله وای اشهد ان محمدا رسول الله او دا د سوج دی چې بریش نه روزه کې د الله پیغمبر پروت دی او د دې پیغمبر په باره کې صدا خبره کومه اشهد ان محمد رسول الله. نبی په دې جواب کې ځان له یو لذت خل ایو مزي. دا رنګ مسلمانانو ورونو شرافت د زمان او شرافت د مکان، د مکان خالق هم الله دی او د زمانی خالق هم الله دی، او بیا د مکان بعضی زیونو ته عزتونو ورکولو والا هم الله دی او د زمانی بعضی حیثیت عزت ورکولو والا هم الله دی. اول دې خپل زړه ته وګورم او بیا تاسو ټول ملګری دې خپل زړه ته وګورئ چې د نن څلور پنځه ورځې وړاندې د رمضان په دې میاشت کې زموږ استادو د منځونو کم کیفیت او اوس کم کیفیت، هغه وخت د جمع د مانځه کم خوند او اوس کم خوند دي، هغه وخت په تلاوت کې کم خوند او اوس به کې کم خوند دي، دا هغه وخت د روژې کم خوند او اوس به کې کم خوند دي. یا خو چې څنګه سپوږمۍ ولیدلی شي فطرتي طریقې سره د هر مسلمان د زړه کیفیت یکدم بدل شي. دا ولې ځکه چې دا عزت الله پاک د رمضان دی میاشتې ته ورکړی، په زړه به دې غواړي اوږې به مې تږې به مې مرۍ به دې اوچئ او شونډې به دې اوچي ژبه دې به اوچي، خو زړه به دې غواړي چې تلاوت وکړي، الله مې یاد کې درود به ووایي، توبې مې وکړلې، دعاګانې مې وکړلې.
نو الله پاک دې زموږ او ستاسو د اعمال قبول کړي او زموږ دا یقین دی الله به قبلې ځکه چې الله توفیق راکړي الله به قبلې خو سوال وکړو داسې به نه کو چې ډېر غټه توره مو کړله ډېر لوی کماله مو کړل ډېر لوی ملک هم فتح کړلو نه الله ته به سوال کو چې یا الله قبول یې کړه او یا الله د قبولیت سره ته راته حفاظت هم وکړه خو علما کرام لیکي د رمضان د میاشتې د روجو او د اعمالو د قبلېدو یو نښه دا هم ده چې د رمضان د میاشتې د وتو نه پس هم څه ناڅه اثر د رمضان د میاشتې د مسلمان په زړه باندې پاتې او دا د خطرې خبرې چې په د رمضان د میاشتې د وتو سره بالکل یکدم بیا انسان هم هغه زور ځای ته راشي چې په کوم ځای کې مخکې و هماغه ګناه هماغه دروغ هماغه غیبت هماغه چغلي هماغه ناروا نو الله جل جلاله دې زموږ ستاسو د اعمال قبول کړي د رمضان د میاشتې د وتو نه بعد خو یو مشهوره مسله ده نبی علیه الصلاة والسلام فرمای من صام رمضان کم مسلمان چې د رمضان د میاشتې روزي ونیولې او ثم اتبعه بست من شوال او بیا یې ورپسې د شوال په میاشت کې شپږ روزې د شوال په میاشت کې ونیولې کانا کصیام الدهر نو د رمضان د میاشتې د روزو سره دی چې د شوال د میاشتې د شپږ نفلي روزې یوځای کړلې نو د دې دا برکت دی محبوب پیغمبر وایي الله بدل داسې ثواب درکوي لکه ټول کال چې تا روزې نیولي نو دغه برکت الله پاک په نفلي روزو کې د شوال د میاشتې د شپږو نفلي روزو ته دا کمال او دا اثر او دا خصوصیت الله ورکړی دی چې دا نفلي روزې دي د رمضان د فرضي روزو سره ملګرې کړي نو د دې د برکت به داسې لکه د ټول کال چې ستا روزې ځکه قرآن کې الله وایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها دا الله قانون او دا قرآن قانون دی نو د یو رمضان د میاشت دا د لسو میاشتو برابر شوه لس میاشتې دا شوي او د شپږو چې په لسو کې ضرب ورکړي د دو میاشتې دا شوي نو دوه او لس څو شوي دولس میاشتې د کال شو نه الله جل جلاله دی موږ تاسو ټولو ته په دغه حدیث باندې د عمل د کولو توفیق نصیب کړي دویمه ده چې ډېر مسلمانان داسې دي چې هغوی به د لاپرواهۍ د وجې نه یا د یېرې د وجې نه یا د ناوزګارتیا د وجې نه به صدقة الفطر نی ورکړي نو چې کوم مسلمان فطرانه نه ده ورکړي نو د رمضان د میاشتې په وتو سره او د اختر د مونځ په کولو سره صدقة الفطر معاف کېږي نه دا دې په ذمه پاتې ده نه هر ملګری دې سوچ وکړي که خپله پاتې د بچو پاتې هغه صدقة الفطر دې ادا کړي وربشې کجورې او وچه میوه دا د دې شیانو په حدیث کې راغلي دي صاعا یو صاع او صاع د نبی علیه الصلاة والسلام په زمانه کې یو پیمانه وه د موجوده زمانې د پیمانو پرنا کې
د عام علماو رأی دا ده چې د یو صاع نه 3.5 سیره جوړېږي. 3.5 سیره کجوري یا 3.5 سیره وچه میوه او یا 3.5 سیره وربشي. یا که تاسو خیال کړي په یو ښار کې یو مفتی وایي صدقة الفطر دومره ده، بل وایي دومره ده، بل وایي دومره ده. وی مدرسې والا یو شان دی فتوی، بل مدرسې والا بل فتوی. نو بچې په کوم هم ته عمل وکړلو به جایزه ده، غاړه دې خلاصه شو. باقي دا اختلاف چې راځي نو د هغې وجه دا ده چې اوس په دې پیپل منډۍ کې د دنیا قسمونه دي د کجورو. یو مفتی هغه د اعلی کجورو حساب ولګوي، د هغه ډېرې پیسې شماري. بل د درمیانه ولګوي، د هغه متوسط قیمت ولګوي. بل د هغه بیکاره کجورو شمار کړي، د هغه کم ولګوي. دغسې د اوربشو کجورو حکم دی. دارنګې میوه ده، وچه میوه ده، اوس کې دي، زبیب دي. نو په دغه منډۍ کې څومره قسمونه دي د وچې میوې. نو دا اختلاف دا هم د دې قیمتونو د اختلاف په بنیاد باندې وي. باقي عام مسلمانانو ته دا حکم دی چې بس د کم مفتی په فتوا باندې هم د عمل وکړلو نو د دوباره جایزه ده، که هغه کمي او که هغه متوسطي او که هغه ډېري. عام مفتیان 99% مفتیان د هغې رایې دا ده چې غنم د دې مقدار 1/2 صاع دی او نصف صاع حدیث کې راغلی دی، او د 1/2 صاع نه جوړېږي په حکم 2 سیره. نو اکثر مفتیان او علماء او امامان د دې په حکم 2 کیلو او یا د په حکم 2 سیرو غنمو قیمت ولګوي او بیا اعلان وکړي چې دومره فطرانه ده یو سړي. 1% مفتیان وایي چې 1/2 صاع د غنمو مقدار دی 2 کیلو او باندې 2 کیلو. نو بعضې مفتیان په دې باندې عمل وکړي، د هغه د غنمو حساب قیمت بیا زیات ولګي. باقي ما او تا او عامو خلکو ته دا حکم دی چې په دې باندې د خپل وطن او د خپل کلي او د خپل ښار د کم مفتي او د کمې مدرسې په فتوا باندې شا عمل وکړلو هېڅ قسمه ګناه پکې نشته دي. او نه په دې لانجو کې راتلل پکار دي چې یو ملا یو سوي بل ملا بل سو. مسله دغسې ده. او ډېر مسلمانان داسې دي چې هغې ناجوړه دي او د بیماری په وجه باندې روژه نه دي نیولې. نو کوم مسلمان چې ناجوړه دی او د ناجوړتیا په وجه باندې دی د رمضان روژه نه نیولې، نو د هغه په هغه باندې د یوې روژې فدیه ده. او د فدیه مقدار هم هغه دی چې کوم د فطرانې او د صدقة الفطر دی. خو د اختر د ورځې د راختو په وجه باندې کوم حکم چې لازمیږي هغې ته په شریعت کې فطرانه او صدقة الفطر وایي. او چا چې د بیماری په وجه باندې روژه پریښې وي او دې د هغې عوض ورکوي، هغې ته قرآن فدیه ویلي دي. ففدیة من طعام مسکین. او بیا د فدیې یو طریقه دا ده چې د یوې روژې فدیه د یوې صدقة الفطر برابره ده.
نو که چا لس روجي پرېښي د عذر د بیمارۍ په وجه باندې لس فطراني به ورکوي، که چا شل پرېښي شل به ورکوي، او که د چا نه دېرش په دېرشه پاتې شوي نو دېرش به ورکوي. دا هم جایزه ده چې دریم سیره کجوره ورکړي د یوې روژې په عوض کې. دا هم جایز ده چې په حکم 2 کیلو غنم ورکړي، او دا هم جایزه ده چې د په حکم 2 کیلو غنمو قیمت ورکړي د یوې روژې. بهتره دا ده چې د یوې روژې فدیه مختلفو کسانو ته ورکړي، د یوې روژې یو ته، د بلې روژې بلې ته، د بلې روژې بلې ته. او دویمه بهتره طریقه دا ده چې د 10 ورځو د روژو فدیه یو مسکین ته ورکړي، خو 10 ورځې، نن د یوې ورځې، سبا د بلې ورځې، سبا د بلې ورځې. او دا هم جایزه ده چې د 10 یا د 20 ورځو روژو فدیه راوالي او په یو ورځ یو مسکین ته حواله کړي، دا ستاسو. او دا هم جایزه ده چې د محلې یو مزدور یو غریب ته ووایي چې سهار هم راځه او ماښام هم راځه او زما په کور کې سهار او ماښام روټۍ خوره، او یا د سهار او د ماښام سالن او روټۍ زما د کور وړه. نو په یو مسکین باندې دی چې 10 ورځې هم سهار او هم ماښام په مړه خېټه روټۍ وخوړه، نو هم فدیه خلاصه شو. بعضې دائمي بیماری دي، شوګر بیماری ده او شوګر ډېر زیات دی، د ګردو بیماری ده او ګردو زیاتې متاثرې دي، د زیري بیماری ده، نو د هغې د ښه کېدو امکان ظاهر کې نه وي، نو د هغه مریضانو دپاره همدغه حکم فدیه به ورکوي. بعضې بیماریانې وختي بیماریانې دي، یو سړی ژر جوړي او د رمضان په میاشت کې بیماری راشي، د رمضان میاشت بیا اوځي بیا روغ شي، میاشت پس 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس 6 میاشتې پس. نو چې کوم مسلمانانو باندې د رمضان په میاشت کې عارضي بیماری راغلی وي او د روژې پرېښي دي، نو دی به د هغې قضا راوړي، په فدیه نه خلاصېږي. او 20 روژې درنه پاتې دي، ستا خوښه ده، په اوړي کې نیسي او که په ژمي کې نیسي، په اوږدو ورځو کې نیسي او که په لنډو ورځو کې نیسي، پرلپسې نیسي او که نه په ټول کال کې نیسي. په یو میاشت کې 2-3 روژې ونیسي، بیا په بله میاشت کې 2-3 روژې ونیسي. په کومو مسلمانانو باندې چې د رمضان د میاشتې فرضي روژې پاتې دي، نو بهتره او اولا د هغوی لپاره دا ده چې اول دوی فرضي روژې ونیسي او د هغې نه وروسته بیا دې قضایي نفلي روژې نیسي. که یو مسلمان په هغه باندې فرضي روژې پاتې دي، هغه نه نیسي، بله میاشت کې به یې ونیسم، بله کې به یې ونیسم، او ورسره به دې منځ منځ کې نفلي روژې نیسي، د زیارت د ورځې روژه نیسي، د پیر د ورځې روژه نیسي. ایام البیض 14 14 15 هره میاشت کې دا نفلي روژې دي، دا روژې نیسي. دا هم جایزه ده، ګناهګارېږي پرې نه. په کوم مسلمان باندې چې فدیه پاتې ده او یا د روژو قضا پې پاتې ده، نو د مرګ نه وړاندې په ده باندې دا فرض ده چې دی د هغه روژو قضا راوړي، او که قضا یې رانه وړله د ناراستۍ په وجه باندې، د لاپرواهۍ په وجه باندې، تر دې پورې چې دی د بوډاتوب داسې حد ته ورسېده
چې اوس د رجوع د نیولو قابل پاتې نشه، یا نعوذ بالله په داسې بیمارۍ کې مبتلا شو چې د هغه بیمارۍ د ښه کېدو امکانات ختم شو، نو اوس په ده باندې فدیه لازمه ده چې دی په خپل ژوند کې فدیه ورکړي، او که په خپل ژوند کې فدیه ورنه کړله نو بیا د مرګ نه وړاندې په ده باندې وصیت کول فرض دي خپلو وارثانو زامنو ته چې بهی په ما باندې فدیه پاتې ده، زما د مال نه به زما د رجوع فدیه ورکړي. نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. الله دې زموږ استاسو او د ټولو مسلمانانو حفاظت وکړي. بعضې مسلمانان داسې شیطان یې دوکه کړي، قصدن عمدن د نفس د شیطان د خواهشاتو د غلبې د وجې نه د رمضان روژه ماته کړي، نو دا خو کبیره ګناه ده او ډېره لویه ګناه ده. د رمضان فرض روژه ماتول بغیر د عذر نه، یا یې خوراک وکړلو یا یې اسکاک وکړلو یا یې نعوذ بالله کوروالی جما یې وکړله، نو کبیره ګناه ده. نو په داسې مسلمان باندې اول نمبر خو په صدق دل سره په ده باندې توبه لازمه ده چې دی الله ته توبه وباسي، ګناه مې کړې ده، خطا شوی یم، معافي غواړم، ځان ملامته کوم. او دویمه ده چې کومه روژه د ماته کړې ده د دې روژې قضا به راوړي. او دریمه ده چې ډېر لوی جرم یې کړی دی، د الله پاک ډېر یو لوی حکم یې مات کړی دی، نو د دې جرم جرمانه به ورکوي، او د هغه جرم جرمانه د هغې نوم دی په شریعت کې کفاره. ما درته مخکې ویلي یو فطرانه ده، یو فدیه ده، او درېیمه کفاره ده. کفاره درې شیونه دي. لومړی دی د غلام آزادول، لیکن موجوده زمانه کې خو غلامان شته دي نه، او نه د هغې د آزادولو تصور شته، نو پاتې شو دوه شیونه. یو 2 میاشتې روژې نیول، د یوې د رمضان د میاشتې د یوې روژې د ماتولو دنیوي سزا هغه څه ده؟ 2 میاشتې روژې نیول یو، او دویمه ده دا 2 میاشتې روژې نیول پرلپسې منځ کې پکې هغه نشته دي. که 58 روژې دي نیولې وي او آخرنۍ روژه دې پرېښوه، نه هغه د یوې روژې د پرېښودو د وجې نه هغه مخکینې ټولې روژې لارې وسوځېدې، بیا به یې درسره کړي. که در باندې تبه راله، در باندې بیماري راله، در باندې هارټ اټیک وشو، بلډ پریشر یا شوګر کم زیات شو، او د بیماري د وجې نه درنه ناغه راله، نو د بیماري د وجې نه هم خبره معاف کېږي نه، بیا هم چې روژه دې پرېښوله هغه مخکینې روژې ټولې لارې وسوځېدې، بیا به یې درسره کړي. ها که زنانه وه او ځوانه وه او 2 میاشتې پرلپسې روژې نیول شروع کړه، یو طریقه خدا ده چې ستن ولګوي ګولۍ وخوري بیماري رانه شي، نه هم ټیک ده، صحیح ده. یو میاشتې ګولۍ وخوړلې په دې نیت چې دا 2 میاشتې زما بیماري رانه شي او زه دا 2 میاشتې روژې پوره کړم، نو هم جایزه ده، څه ګناه پکې نشته.
او کستن نه لګوي د ګولۍ نه خوري او ماهانه بیماری راغله طبیعي چې کومه بیماری ده نو د دې بیماری په وجه باندې هغه مخکینی روژې بیا نه ختمیږي. ها البته هرې زنانه ته خپله اندازه معلومه وي چې زما بیماری 5 ورځې ده نو بس دا 5 ورځې به دې کوچه کوي شپږمه ورځ به فورم بیا دې روژې نیسي. که بیماری 5 ورځې وه او دې وې خیر دی یو ورځ بل هم صبر کومه او دا شپږمه ورځې روژې اونې نیوله نو بیا هم هغه مخکینې ټولې روژې لارې وسوځېدي. دا د روژې د کفارې حکم دی. او که یو مسلمان جرم کړی و د رمضان د میاشتې روژې قصدن عمدن ماته کړې وه او کفاره یې ورنه کړله نن سبا کوي تر دې پورې چې دې په داسې بیمارۍ کې مبتلا شو چې د هغه بیمارۍ په وجه باندې اوس دې 2 میاشتې پرله پسې روژې نشي نیولی او یا د بوډاتوب داسې حد ته ورسېده چې دې پرله پسې 2 میاشتې روژې نشي نیولی نو بیا د هغه دپاره حکم دا دی چې بیا به دې کفارې کې مالی کفاره ورکوي او مالی کفاره هم هغه مسله ده د یوې روژې کفاره څومره ده یو فطرانه نو چې یو کم 80 روژې دي یو کم 80 فطرانې دا هم جایزه ده. او د یوې روژې د کجورو په لحاظ سره فطرانه فدیه ده 3.5 سیره او د غنمو په لحاظ سره په حکم 2 سیره نو 80 مسکینانو ته به په حکم 2 سیره غنم یا په یو ورځ ورکړي. څو مسکینانو ته 80 مسکینانو هر مسکین ته د یوې روژې کفاره که 2 بورۍ راډکې کړي او راوایې غشتې او د 80 ورځو د روژو کفاره یې په یو ورځ یو مسکین ته ورکړه دا د یوې روژې کفاره شو. او که دې وي چې یو کس ته یې ورکومه بیا د هغې طریقه دا ده چې د یو مزدور سره به خبره وکړي او هغه ته به وایي چې هره ورځ راځه او په حکم 2 کیلو غنم او یا د هغې قیمت زما د کوره وړه. دا هم صحیح ده. او که د نقدو په شکل کې مې ورکوي د موادو په شکل کې مې ورکوي بیا دا هم جایزه ده چې 80 مسکینانو ته دعوت وکړي سهار هم ورباندې به مړه خېټه باندې روټۍ وخوري او ماښام هم ورباندې به مړه خېټه روټۍ وخوري خو به کومو 80 کسانو چې سهار خوړلې نه ماښام هم په هغې باندې خوري. او دا هم جایزه ده چې یو کس سره خبره وکړي چې 2 میاشتې ته راځه سهار او ماښام زمونږ د کوره سالن او روټۍ وړه او یا زمونږ په کور کې سهار او ماښام خوره. دا هم جایزه ده. نه دا هغه بنیادي مسلې دي چې دا د تېر شوي روژې سره د هغې تعلق دی. الله پاک دې په دې خبرو باندې ماته او تاسو ټولو ته د پوهې او د عمل توفیق را نصیب کړي. دا چې کومه میاشت شروع شوه دې ته د شوال میاشت وایي او بیا ورپسې چې کومه میاشت ده هغې ته ذوالقعده وایي او بیا ورپسې چې کومه میاشت ده هغې ته ذوالحجه وایي. شوال د اسلامي کال 10مه میاشت، ذوالقعده 11مه میاشت او ذوالحجه 12مه میاشت. او د دې دریو میاشتو په باره کې الله پاک قرآن کې اعلان کوي الحج اشهر معلومات. د حج مشهور او معلوم میاشتې دي. نبی علیه الصلاة والسلام
قرآن صرف دومره ویلي دي چې د حج معلومې میاشتې دي. کمی دي؟ چېرته په قرآن کریم کې د هغه میاشتو ذکر نه دی راغلی. نبی علیه الصلاة والسلام بیا د هغې ذکر کړی دی چې هغه درې میاشتې هغه مشهورې میاشتې درې دي، یو شوال دی، بله ذوالقعده ده او بله ذوالحجه ده. نو د دې مناسبت په لحاظ سره به انشاءالله که خیري یا د راتلونکي جمعې نه د حج چې کوم مسایل دي نه هغه به انشاءالله شروع کوو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.